عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه قبرستان ته لاړ په یو مړي جنازه وکړه نو قبرستان ته ودرېد نو جړلې نو سم ډېرې وجړل مړي سر ته چې خدای په دې عمر به یو زمانه راشي چې قبر کې به پروت او راغلی دی چې قبر کې پروت خدایا په ما به یو زمانه راشي چې قبر کې به پروت یم ډېرې وجړل نو هاتفي اواز راغی د قبر نه چې عمر تا ته پته ده چې زه کوم کور یم توجه غواړم ډېره عمر تا ته پته ده چې زه کوم کور یم نو عمر حیران شو عمر بن عبدالعزیز ما ته وی چې انسان مال راشي نو د ټولو نه مخکې ته کفن وشلومه د ټولو نه مخکې ته کفن وشلومه ځان ته بربند کم دا خوره وي کفن ته وشلوم ریزش ځان ته بربند کم بیا د اعمالو موافق ګورم ځمکه ورته وي که د زما د پاسه زما خدای سره رابطه ښه ساتلې وه او د الله نه پکې یره وه نو زه ورسره داسې معامله کوم لکه انسان چې د واده په شپې د واده ناوې سره معامله کوي زه ورته وایم نیم که نومة العروسې داسې اوده شه لکه د واده په شپه چې ناوې اوده کېږي داسې معامله ورسره کوم د ریښمو بستره ورته واچومه د جنت کړکۍ ورته کولو شي دروازه پروتې دی په مزو کې و کرته داسې نه و د الله نه نو یېرېدلې محترمو نو زه پې داسې شم دا دوه لاسونه زه پې داسې شم دا پختې وله ننه باسم او دا سر دا مازغه چې دي دا وله داسې یو ځای کړم چې دا مازغې د خپو په نوکانو باندې پراتې محترم داسې راغونډ کړم داسې معامله کوم خو عمره یاد ساته دا قبرستان کې اوس هم داسې خلک شته چې د هغې کفنونه اوس هم تازه دي د هغې کفنونه اوس هم تازه دي وی تاسو کې چې دا کوم خلک دي وی دا هغه خلک دي قبر ورته आवाज وکړ عمر دا هغه خلک دي چې ستا غوندې خلک دي د الله نه یریدل ما وی عمر بن عبدالعزیز بادشاه و داسې بادشاه چې کله بادشاه سره ښځې ته اعلان وکړ ښځې زه اوس بادشاه شم ما سره د الله او د دې مخلوق رابطه ده ښځې اوس طلاق در کوم پرېږدم دی ښځه ورته خدای ته وګورو چې اوس بادشاه شو نو اوس طلاق راکړې وی نه په دې نه در کوم طلاق دې دپاره در کوم چې ما باندې د الله حکمونه دي او د بندگانو فیصلې دي زه دې ته نه اوسګارېږم چې تا سره ازدواجي زندگی برقرار وساتم داسې وګڼه که ما سره زندگی تېری نو لکه د خور زندگی به تېری د خور ټوله زندگی تا قبره پورې عمر به ستا روري خاوند یم خو عمر به ستا روري قربان د عمر بن عبدالعزیز نه چې په عمر ثاني باندې یادي او که داسې نه د نوجوانه ښځې ځان له د نوجوان هلک سره دغه وکړه هغه ښځه بهترینه ښځه وه وی عمره وی زه به مړه کېږم د عمر په نکاح کې او د قیامت پر ورځ به راپاسم هم د عمر په نکاح کې محترم نو عمر بن عبدالعزیز داسې چې هلکه چې خلک بادشاه شي او غریب سړی چې مالدار شي نو دی واده کوي بل غریب چې مالدار شي نو بل واده کوي یا به د ښځو پسې ګرځي ناجایزه رابطې به یې د محترمو ځکه پیسې دي ورسره که څه دي ورسره پیسې دي ورسره او عمر هغه انسان و چې د تمام جهان الله بادشاه کړو نو ښځې ته وایي لکه د رور و خور زندګي به تېرو نو چې قبر ته ودرېده نو ژړلې نو قبر ورته اواز وکړو عمره داسې انسانان هم په ما کې شته چې د هغې کفنونه اوس هم تازه دي او هغه خلک دي چې تقوی الله د الله نه په مخ ته ځمکه یېرېږي نو زه ورسره ښکلې معامله کوم محترم या हबीब सलाम अलैका सलाम